فرمانلی او د سالار په یازري مقابله ده. دا تاسو ته پته په شمالي اشنغر کې او ټول سترګې په دوی دي چې په دې دغه کې اوټ څو زیات ډیمانډ کړی دی. سالار په خپله د دوو ګاډو د کرورونو روپو دی چې لانجه ده د اجارې وختي به ختمه شوې وي. خان یې غواړي، کیسان یې غواړي، خو دا قبضه مافیا یې غواړي. دا په دې خلکو په دې ذهنونو چې قبضه کړې، د خانانو په ذهنونو چې کړې، د کیسانانو په ذهنونو چې کړې. راغلي یو پیرانه درې څلور پیرې راغلل، د هغې نه تېر مخکې دوی موږ سره څه وعدې کړې وي، په هغې کې به نه ځو. په هغې کې دوی موږ سره دوکه وکړه، بس آسان لفظ کې دوکې وکړله. کتونکو سلامونه. د لاټین نهې سره امیدوار او فرمان علي خان سره په خوا کې موجود یم. فرمان علي چې کوم د دې نه مخکې جنرال الیکشن کې د دوی تره مو کړ، تره زوی و ګل باچا چې کوم د هغوی برخه اخیستې وه. نهې لاټین د عوامي نشر پارټۍ په ټکټ باندې تاسو ته یې پته وي چې تاسې تنګي کې بیا دغه سرګرمۍ سټارټ شي. زه خو ورته ټینشن ویم ځکه چې ټولو سره تعلق دی او کله کله پکې رانه بیا داسې خبرې وشي هغه هغوی ته بدي وي. ما ته بدي نه وي چې کومه خبره کوم نو په خپل ټول یې پوره کوم. خو مسله دا ده چې اوس فرمان علي چې کوم دی نو د تم ټینشن دی او ابل ورځ مې د هغه حکومتي امیدوار نه خبره اورېدله نو یې موږ له ټینشن جوړ کړی دی. تا هم چېرته اورېدلي وي دی په شرکو کې دا خبره کړې وه خو ولاړ به که نه. نو لکه تېر انتخاباتو کې دلته کې دا نه چې د فرمان علي او د سالار په یازري مقابله ده. دا تاسو ته پته وي په شمالي اشنغر کې او ټول سترګې په دوی دي چې په دې دغه کې اوټ څو زیات دي. خو په تېر انتخاباتو کې د دوی پوره ملګرتیا هغې سره وه. اوټ په تقسیم شي څه به وې ویډیو جرګې مرګې به روانې دي او داسې دغه دي. نو ستا د ناستې څه خبره هم نه ورسره په پارټي به کښېني که نه تا ته کښېني. علم خان به یې موږ لره راغلي یو پیرانه درې څلور پیرې راغلل، د هغې نه تېر مخکې دوی موږ سره څه وعدې کړې وي، په هغې کې به نه ځو. په هغې کې دوی موږ سره دوکه وکړه، بس آسان لفظ کې دوکې وکړله. بیا موږ ورغلو نو موږ ته دوی په جواب کې دا ویلي دي چې تاسو زموږ د لیول خلک نیستئ، موږ سره بس بندیار خان کښېني او ایمل خان به راسره کښېني. بس موږ په هغه ترو باندې واپس راغلو. موږ چې صحیح ده ځان راته بس یا تېر الیکشن کې څه وي بس د هغوی دغه خبرې وي، د هغوی دغه مزاج دی، بس هغوی کولی شي. موږ چې واپس راغلو بس خپل کمپین هم شروع کړو او د قام نه د لاټین دپاره د قام د خیر دپاره وغوښتو. او زه چې څه وشو هغه د ټول خیبر پښتونخوا کې وشو، په هغې کې به نه ځو. خو به هر حال اوس په ما باندې دوی جرګې کولې. زموږ د پارټۍ ښه چیده او ښه صاحبدرې ملګري صدر سیکرټریان د یونیون کونسل وي، دی موږ پسې جرګه رالېږلي دي. موږ سره په ریکارډ شته دی، زموږ سره د هغې ویډیوګانې شته دي او دوی دا غوښتله چې ته موږ سره کښېنه. نو په جواب کې ورته ما دا ویلي دي چې زه یوازې نه یم ولاړم، نه زه په خپل ترو ولاړم. زموږ یو تحریک دی، باچا خان بابا تحریک دی، ولی خان بابا تحریک دی، 100 ساله تحریک دی او زه نشم کېناستی تا ته په خپل ترو باندې. زموږ د تحصیل کمیټي ده، صدر سیکرټري دی او زموږ بیا د کمیټي ده. تاسو هغوی له ورشئ، هلته لاړ شئ. موږ خاص یم ستاسو د لیول خلک نه، هغه ستاسو چې د لیول خلک دي هغې نه جرګې وکړي. خو دلته کې فرمان علي که د غریبو د خان سیاست کېږي که نه، دلته د ټیک ټاک سیاست کېږي، دلته د چولو د پلیټ سیاست کېږي، دلته په ځمکه د ناستې سیاست کېږي. نو دا ویل کېږي چې فرمان علي ډېر لوی مالدار دی او داسې په غټ غټ کورسونو کې ګرځي. تا دا ټول هم لګوي. علم خان به الحمدلله چې ته صحیح نیتایي بارګین دی، د یار دوست ګاډي مو ولاړ دي، د ډیلرانو مو ولاړ دي، خپل هم شته دي. او دومره مالدار نه یم لکه دا خلک چې د لږ وخت کې څومره مالدار شو او د سیکل نه موټرسیکل نه هونډا ته شو، د هونډې نه سیچار ته شو او د خان ته دا سیچار یو ګاډی دی 75-85 لاکھ روپو پورې قیمت دی آن نمبر کې بغیر نمبر، او چې نمبر ولالي نو بیا څه کروړو ته رسي. نو هغه د لږ وخت کې مالدار شو چې نه اختیارات و او نه په ناظمۍ کې څه. نو دا چې د اختیارات او ناظمۍ کې څه وی نو بیا به داسې وي. نو په هغې کې به مو سره نه ځو. به هر حال خو چې د خان سره دوی ناسته کړې ده، د خان نه یې وانه کړې ده، او چې د کیسان سره یې ناسته کړې د کیسان نه یې وانه کړې. تاسو به لیدلي دلته یو احسان نوم یې د پراپټۍ ډیلر دی، ډېر ښه سړی دی د دې علاقې او د پراپټۍ کار کوي. زما اوس څه تعلق هم نشته دی، خو په هر حال زه په خپله د پراپټۍ کار کوم. نو بد ورته دا نشم ویلی چې ما څه بد نه دي کړی. د هغه نه ده ډیمانډ کړی دی سالار په خپله د درېو ګاډو د کرورونو روپو دی چې لانجه ده د اجارې وختي به ختمه شوې وي. خان یې غواړي، کیسان یې غواړي، خو دا قبضه مافیا یې غواړي. دا په دې خلکو په دې ذهنونو چې قبضه کړې، د
د خانانو په ذهنونو چې کړی د کسانانو په ذهنونو چې کړی دوی دا لانجې نه غواړي دا چې ختم شولې فلم ختم شو دوی سیاست دلته د یو ملک دی د دیرو د هغه ځمکه وه جانزیب نوم یې دی مومند دی هغه ځمکه اخیستې وه په هغې کې بیا دوی لانجې را واچولې ما له په خپله راغلي دي زه د دې که وایم ما له امجد سالار راغلی دی چې ته راسه ودرېږه او ته په دې ځمکه کې دا ځمکه به ته والې او موږ به ستا سره شریک یو بس موږ ستا په سر ولاړ یو چې نه دا یو غیر قانوني او یو غیر پښتو کار دی زه دا نشم کولی زه په تنګي کې ځمکه الم سهار له به د تنګي خلک ما ته راپرځي چې ته د شمالي اشنغر نه راځې ولې ځمکه الې باید دا زه کومه نه دا موږ د پراپرټۍ په رول کې نه دي دا د پښتونولۍ په رول کې نه دي جانزیب د بل ځای نه دی چې ځمکې یې واخیستله الله دې د هغه نصیب کړي په ما له خدای وس راکړو د دنیا ځمکې خرڅېږي زه بیا بل ځای وایم نو دوی هر ځای کې وعده کړې نو په هغې کې کمیشن وخوړلی شولې چې چارې به څه کې راغلې قام ته پویه خلک او د قام چې کوم پویه خلک دي مشران دي هغه ټولو ته پاته ده او هغې کې خیر غټې دا خبره به د هغې چې هغه کمیشن یې ورکړې خو ګرانو کتونکو دې تردید کړو چې په ما باندې دغه نه وه دا کوم هغه وی چې ما نه 4 کروړو 2 کروړو 2 کروړو روپۍ غواړي دا ډېره غټه واقعه راغلې وه دا خو دغه خبره شوله دا بل چې کوم دی لکه نن سبا خو تاسو ته پته ده دلته څه د روپیو تقسیمېږي کور په کور داسې 100,000 خاندانونو ته دلته کې پیسې میلاوېږي نو دې کې به تاسو کوم الیکشنو کې هغه بیا یو دغه نو علم خان به دغه خبره ده چې موږ ته دا چې سرکاري مشینري او سرکاري پان او ورکر نه ورکوي جنټانو له ورکو وختي یو کس ناست ما څه په کورسۍ د پی ټی آی کسو زمان په کې نوم راغلی دی نو داغه خواس کې دي دوه نوکران دي خپل پټې شته د 200 پټې دی حالانکه دا حقدار دی د 10,000 روپیو هغه چا یې ورکړي چې دا وی پرسنل ورکر دی او دا وی له کار کوي موږ په دې نه خپه چې یاره عوامي نېشنل پارټۍ ورکر لدی ورکړي بل چا ورکر خپل ورکر لدی ورکړي خو حقدار لدی ورکړي او غریب لدی ورکړي او مسکین لدی غریب دی ورکړي ګران کتونکو فرمانلي کې خوبې شته چې خبرې ډاګیزې کوي کله چې یو سړي کې غلا وي نه په خبرو باندې بیا خپله کاږي دا د دې لاخي د مفادو خبره کوي خپل ځان ټارګټ کوي په دې باندې کنځل هم کېږي دلته ورنګ خبرې هم کېږي ته دا کې او خپل بارګین خو بس پیسه ده او بس سیستم دی روان دی ټول علاقه دغه ده سیاست دا د خدمت نوم یو داسې بعضې خلکو کې خارخ وي هغه وایي چېرې به دا خدمت داسې کومه دغه هم کومه او بل پارټۍ په اعتماد وکړو او ما ته پته ده چې د پارټۍ د طرف نه پې ډېر زیات پرشر زور و چې یاره تاسو ودرېږئ دا ما سره چې ناست دی رشید بهی نو دا د پي سیف چې کوم دی نو دا ډېر زوړ ورکر دی په ضلعې پورې بله د فرمانلي والد صاحب سره زموږ خپل ځالي زه ډېر کشر وم ما درته وایي چې موږ په دې علاقه کې اخبار خاص کړی دی ما سره ډېره مینه وه زما یې ډېر زیات خیال ساته ما له به راپاڅېده تر دې چې راشه بچي چې مړه تنګي کې دله دفتر درکړم د دوی تنګي کې مارکېټ شته دی نو وخت سره نن راځو د هغوی فرزند سره خو دا ده بچو کې نجیب ناست ګل باچا زوی دی که نه نو دا کشران چې کوم دي د دوی کې هغه شانتې مینه نشته مشرانو کې وه لکه دوی لږ مالدار شو دا روزګارونه کوي هغه خو غریبۍ دغه وه پراټې به وي د دوی د کور چې کوم دی نو کورنۍ چرګ او خو دا موږ درس خوړلي حجره کې دا موږ خوړلي خو دا ده چې څه ده زموږ ورسره واسطه نه وه راغلې داسې ناسته پاسته هم نه وه شوې نن کېناستو لاټین یې نښه ده خبرې ډېرې کېږي خو دا کمې خبرې چې وکړې دی زړه د څوک ته وکړې چې یاره دوکه مه کوئ په دوکه باندې چا نه ووټ مه اخلئ چې یو کار کولی شئ نو هغه کوئ چې نه شئ کولی نو مه کوئ خو عوامي نېشنل پارټي شاته د ایمل خان چې کوم دی یو سینیټر او د ایمل خان په دل پر سر باندې کلک لاس چې بس وکړو الیکشن وکړه لاټین یې نښه د ګران کتونکو وختن په وختن به زما سره خبرې راځي بیا به مخکې